افکاری ماشومان سبا بشي ګلونه کې ښایسته به ګلستان د علم په خوشبو به معطر وي ټول جهان دعوت ورکړو د دغه د خامسي طالب العلم محمد عادل ته چې هغه مختصر کلمات ووایي. الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان ومكين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة. د غربت وبارا غلي خلق زغلي، د غربت وبارا غلي خلق زغلي، بیا ځوانان یو دو څلور کلي کې نشتا، مخلوقات په دیدن پسې ړانده شو، څوک د کام د سترګو تور کلي کې نشتا. انتهایی قابل قدر محترمو استادانو، د عزت عظمت رفعت علماء کرامو، خوږو مسلمانانو ورونو، ډیر په ادب او احترام ستاسو په مبارک حضور کې په خپله موضوع الانفاق فی اعانة دین الله، د رب العالمین د دین د مدد دپاره مال خرج کول باندې زه هغه خبرې پیش کوم کوم چې ما د دې جامعې روضة العلوم په چاردیوارۍ کې او د دې علمي باغ او بهار په ماحول کې او د دې فني ګلستان په چاپیرچل کې د خپلو ګلونو استادانو نه د علم و فن شاسوارانو نه یادې کړي دي. عهد رسالت او نبوت کې د خیر القرون و اسلامی تاریخ کی د جود کرم سخا ایثار او مالی قربانی او د رب د پاره مال پیش کول داسې ښکلي مثالونه نمونې موجود دي چې د هر انسان په زړه کې دا جذبه پیدا کوي چې په دې سعادت او نیکبختۍ کې شریک شي. که رب ته سجده کول عبادت دی، رکوع قیام عبادت دی، په رمضان کې د رب د پاره لوږه تنده برداشت کول عبادت دی، د بیت الله نه طواف عبادت دی، نو د لوی عرش مالک د خوشحالولو دپاره مال پیش کول بهترین عبادت دی. که د انسان امتحان او ازمایش کله په مصیبتونو تکلیفونو سره کیږي، کله په لوږو تندو سره کیږي، په قوتونو صلاحیتونو سره کیږي، نو په مال او دولت سره هم د آقای مهربان نبی الثقلین فرمان مبارک دے چې د هر امت دپاره یو ازمایش و امتحان وي. زما د امت ازمایش و امتحان په مال سره دی. رب په صدقه کې هغه طاقت کې خوده دی چې دا طاقت د دې دور په جازونو ټینکونو کې نشته، په اسلحه او میزایلو کې نشته، په سیندونو سیلابونو کې نشته، په غرونو اورونو کې نشته چې د دې په وجه د رب قهار غضب او غصه ختمیږي. د خاتم الانبیاء د بابرکته صحبت په وجه د شاګردۍ او تعلیماتو نه، د ارشاداتو فرموداتو نه چې صحابه کرام په کومو اوصافو کمالاتو فائز او کامیاب شوي، په هغې کې یو عظیم روحاني صفت سخاوت، مالی قرباني او ایثارو، د دنیا رنگینو ظاهري سرسبه شادابوالی او خوږوالی د هغې په استقامت کې فرق رانوستو. صحابه کرامو صحابیاتو ته د آخرت د ګټې فکر داسې غالب و چې د دې مقابله کې ورته دینار او دراهم د خاورو ډېرې معمولي حقیر صغیر څیز ښکاره کېدو. کله چې مدائن فتح شو، د یو غریب مسلمان سپاهي په لاس کې د کسرا بادشاه تاج راغلو چې په قیمتي جواهراتو مرصع او مزین په سرو او سپینو زرو منقشو، د هغه ځان سره پټ راواخیستو، د لښکر امیر سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته پیش کو. دې قیمتي تاج د غریب مسلمان په نیت کې سفر اقرانه وستو.
امیر تی تپوس کوي چې ستاسو نوم دی، دروازې طرف ته مخ کړو او په جواب کې ورته ویل چې د کوم ذات د رضامندۍ دپاره ما دا عمل وکړو هغه ما ښه پېژني. دی ایله ولاړ. الحمدلله والشکر له. په دې دور کې هم داسې مسلمانان شته چې د صحابه کرامو په نقش قدم روان دي چې مال د آخرت مقابله کې ورته د مچ وزر ښکاري. څه وخت مخکې د ملیشیا یو غریب مسلمان په لاټرۍ کې لکونه نه کروڑونه روپۍ راووتې، د دغې روپو اخیستو نه انکار وکړو. صحابیان اخبارواله تې تپوس کوي چې ته غریب مزدورکاري، دوستانو سره دې په بېخیالۍ دې ټکټ واخیستو چې پیسې درته میلاویږي، اوس انکار ولې کوي؟ جواب کې ورته ویل چې کله ما ته پته ولګېده چې دا په اسلام کې حرام دي نو خالص د رب د یېرې نه زه دا نشم قبلولی. چاپېره په دنیا کې د ښایست رنګونه غواړم، چاپېره په دنیا کې د ښایست رنګونه غواړم، تر هغې به د خدایه روزانه په در کې جاړم. خو ګورونو نن سبا ډېر خلک د مال دولت په زهر کې مبتلا دي، په آفاتو بلیاتو کې، دینی اخروي نقصاناتو کې، په شرونو او فتنو کې. افسوس ارمان چې د دغې خلکو د هدایت غوږونه کولاو شي، د زړه سترګې بینا شي، د حق د مدد قدمونه واخلي، د دین د نصرت ګامونه او د دین دپاره د ورکړې لاسونه پیدا شي، او دا مال زهر نه تریاق کړي، آفت نه راحت کړي، د غاړې توق نه هار کړي، ظلمت نه رڼای کړي، ضلالت نه هدایت کړي، د فرعون او د قارون نه د موسی او د هارون وارث شي، د ابو جهل او د ابو لهب نه د آقای نامدار تاجدار حرم سید الخلائق والبشر محمد علیهم الصلوات والتسلیمات وارث او تابعدار شي. د خبرو اجازت راته میلاو دی، د خبرو اجازت راته میلاو دی، خو د خولې نه مې سیلاب د اوښکو تاو دی. زه د ګل او د بلبل خبره نه کړم، زه د ګل او د بلبل خبره نه کړم، د مالې د بېروخۍ نه مې زړه چاو دی. خو ګورونو جلیل القدر صحابی خلیفه ثانی محبوب سبحانی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای چې یو کس نبی پاک علیه السلام ته حاضر شو چې زما مالی امداد وکړه. په دغه وخت کې په دربار نبوي کې د مبارک علیه السلام سره سنو ورته ویل زما په زیبه باندې قرضه راواخله، هغه قرض به زه ادا کړم. په دې نبی په دغه وخت کې یو انصاري صحابي وفرمایل د الله رسوله خرج کوا او د عرش مالک نه د کموالي یره مه کوه. په دې نبی مهربان دومره خوشحاله شو چې د هغې آثار د هغې په مخ مبارک باندې ظاهر شو، نوراني مخې وځلېدو وپړقېدو. حضرت عمر فاروق حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه یو روایت مروي دی، فرمای نبی پاک علیه السلام نه تپوس وکړی شو بهترین صدقه کومه ده؟ ورته ویې فرمایل چې ته د ضرورت او د صحت په حالات کې د مال د ختمېدو یره در سره وي په دغه وخت کې دومره وروستوالی مه کوه چې روح دې مرۍ ته راشي او دغه وخت کې وی چې دا د فلاني او دا د فلاني، دغه وخت کې دا هسې هم د فلاني ګرځېدلی وي. د خپل رب دپاره مال پیش کول د عقلمندي او هوښیارتوب دی، دا د مال صیانت او حفاظت دی، دا د لاچارو مدد دی، دا د بیمارو علاج دی، دا شکریه او شکرانه ده، دا د حساب کتاب اسانتیا ده، دا د رحمان بادشاه سره دوستی او د شیطان سره دشمنی ده، او دا د دین د کلمې بلندي ده. خو ګورونو زه نن یو ادنا طالب العلم د رب د دین کمزوری خادم د هر کلمه گو مسلمان نه دا مطالبه کوم که هغه ځوان دی او که بوډا، صاحب مال دی او که غریب، تاسو له چې رب کوم صلاحیتونه طاقتونه مال دولت اسباب او سرمایه درکړي، د دې جامعې روضة العلوم د دې علمي درسګاه او د نبوي باغچې پشتیبان جوړ شي، او د دې جامعې روضة العلوم پشتیبان جوړ شي. هر وخت د دې طلبه کرامو په مالي تعاون سره او دعاګانو سره خبرګیري کوئ. انشاءالله د رب د رحم نه دا قوي امید دی چې تله د میزان به مو د نیکو د